بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. رب زدني علما رب اشرح لي صدري ويسر لي امري. ها نو نن هغه دریم سلورم ورځ ده کنه چې موږ لاول د لفظ نه شروع کړی و چې لفظ ناسته ویل کېږي وصوت يشتمل على بعض الحروف او بیا لفظ سره د اول څو قسمونه دي کم دي لفظ موضوع او لفظ محمل لفظ موضوع څه ته وایي معنادار لفظ وي او محمل غیر معنادار لفظ وي لفظ موضوع ته بل نوم څه وایي مستعمل او غیر موضوع ته غیر مستعمل وایي بیا د لفظ موضوع مونږ ویلو چې اول لفظ موضوع په څو قسمه ده په دوه قسمه ده کم دي مفرد او مرکب مفرد څه ته وایي یو تنها لفظ یوازې نه لفظ یو په یو معنی باندې دلالت کوي د مفرد وي مفرد ته بل نوم څه وایي کلمه او مرکب څه ته وایي بیا موږ ویلو چې مفرد ته کلمه او کلمې څو قسمونه دي درې کم دي اسم فعل حرف بیا د اسم تعریف موږ کړو چې اسم څه ته وایي چې په خپل معنی ورکولو کې چاته محتاج نه وي او د دریو زمانو نه په یو زمانہ نه موندلېږي او فعل څه ته وایي چې په خپل معنی ورکولو کې بل کلمې ته محتاج نه وي دریو زمانو نه په زمانہ موندلېږي او حرف چې په خپل معنی ورکولو کې بل کلمې ته محتاج دي چې بل کلمې ته محتاج دي دغه په کړو دغه نشته چیرې دا به دغه په کېږي زمانہ په کې او کنه په زمانه په کړو سوال نه پیدا کېږي بیا موږ علامات ویلو چې د اسم جدا علامات دي د فعل جدا علامات دي د حرف جدا علامات دي د اسم علاماتو کې یو څو وای الف لام به شروع کې راغلي حرف جر به په اول کې راغلي حرف ندا به په اول کې راغلي جمع به وي جمع به وي تثنیه به وي تنوین به په اخره کې وي او حرف ندا په راغلی وي او تای مدوره په اخره کې راغلی عالم به مذکر به مؤنث به معرفه به نکره به دا ټول حاجی بیا د دینه بعد موږ ویلو د فعل علامات د فعل مشهور علامات کم دي قد سین سوف به شروع کې راغلی حروف اتین نو به حرف راغلی او حروف جازمه په راغلی په شروع کې حروف ناصبه په راغلی او تای ساکنه مطوله په راغلی ضمیر مرفوع متصل به کې ماضی او مضارع ته به گردان کیږي بیا او د حرف علامات خو د دین چې کوم علاوه د فعل او د اسم په علاماتو کې کم نو دغه بیا حرف وي دینه مات منګ ویل چې د اسم یو څو تقسیمونه دي هغه تقسیمونه موږ یاد کړو موږ د اجرا کې بیا اسانی په ترکیب کې بیا موږ د اسانی نو بای کې پرون اولنې تقسیم شو چې اولنې تقسیم د اسم چې نه دادا افراد په اعتبار سره دی د تعداد په اعتبار سره دی د افراد او د تعداد په اعتبار سره د اسم څو قسمونه دي درې قسمونه دي کم دي واحد تثنیه جمع واحد تثنیه جمع واحد څه ته وایي یو لفظ یو په یو معنی باندې دلالت کوي چې واحد وایي تثنیه چې په دوه باندې دلالت کوي د تثنیه علامه څه ده چې په اخره کې وایي الف ما قبل مفتوح او نون مکسور راغلی یا بگی یا ما قبل مفتوح او نون مکسور راغلی وي او جمع چې د واحد وزن بګه مات شوی یا لفظي یا سوي تقديري وي او د دې جمع بیا قسمونه دي اول د جمع څو قسمونه دي دوا کم دي جمع سالم او جمع مکسر جمع سالم څه ته وایي چې باید د واحد وزن نه مات شوی او جمع مکسر ته د واحد وزن بګه بیا د جمع سالم څو قسمونه دي دوا کم دي جمع مذکر سالم جمع مؤنث سالم جمع مذکر سالم څه ته وایي باخره کې واو ما قول مضموم او نون مفتوح راغلی یا ما قول مکسور او نون لکه څه مثال له مسلمون او مسلمین او جمع کثرت څه ته وایي دا جمع مؤنث سالم چې باخره کې الف وتا زائد راغلی لکه مسلمات مؤمنات قانتات صادقات بیا دینه بعد موږ ویلو چې د جمع دویم قسم جمع مکسر ده او جمع مکسر چې پایږي تعریف واحد وزن پکې مات شوی بیا د جمع مکسر دوه قسمونه دي کم دي جمع قلت او جمع
کثرت جمع قلت څه ته وایي چې د تین نه دغه پورې به دلالت کوي او جمع کثرت تدریو نواله د لسو پورې کوي او د لسو نه علاوه نورم کوي د جمع قلت اوزان مشهور کم دي افعل افعال افعله او فعله او جمع مذکر سالم او جمع مؤنث سالم چې په اخره کې په اوله کې الف لام نه راغله نو هغه هم چې نه دسري د دې ابم په جمع قلت کې شمار لګيږي جمع کثرت چې نه دا تسوای چې جمع کثرت څو قسمونه دي دوا کم دي جمع منتهى الجموع جمع غیر منتهى الجموع جمع منتهى الجموع څه دی وای چې دا غین ورست نور جمع تکثیر ناراضي صحیح ناراضي جمع تکثیر او جمع منتهى الجموع د دې څه پہچان دی اوزان سری او الف وان حرفونه با مفتوح وي دریم زیبا الف علامه جمع منتهى الجموع راغلي ورستو کې یو حرفونه با او کذبار حرفونه بیا با اولنه مکسور بهم على حسب الحوامل او کدریونه بیا اولنه مکسور وي بهم بیاي او دریم با على حسب العوامل بي بیا دینه بعد موږ ویلو چې د دین علاوه چې نور څومره موضوعان دي د جمع غیر منتهى الجموع دي جمع غیر منتهى الجموع چې هغه یادول دا ضرورت شته نه خو چې موږ پہچان ویلو چې کله وټکه په عربی کې جمع استعماليږي نوم والا بس کې ګورو چې موږ وایو چې دا ترجمه کم قسم ده نوم ویلول بس کې ګورو په جمع سالم چې کوم موضوعان دي چې په اخر کې به سره غلي واو نون یا الف او تا زائد کدا په کې راغلي چې موږ وایو جمع سالم ده او بیا په جمع سالم کې واو نون یا نون جو جمع مذکر به او کالف تا جو سبب جمع سالم به او کچرته د جمع سالم باوزانو کې نو بیا به ځان نمبر پس کې ګورو جمع قلت باوزانو کې پس کې جمع قلت کوم ځان دي افعل افعال افعله فعله کله جمع قلت باوزانو کې موږ ته معلوم نشو نو بیا به موږ د جمع منتهى الجموع چې کوم درې وزان دي پدې کې به ګورو جمع منتهى الجموع کوم ځان دي او الف بابا مفتوح دریم الف علامه راغلی روستو کې یو حرف مشدد به کتفو جو اول بس کې مکسور وي او کبدی کې نو او بیا هم جمع استعمالو جو خامخا په جمع غیر منتهى الجموع وي پوه شئ بیا د جمع لپاره موږ ویلو چې د جمع لپاره درې خبرې ضروری دي نمبر 1 په جمع او اسم جمع کې فرق دی کنه نو چې په جمع کې به همیشه لپاره درې خبرې موجود وي نمبر 1 څه خبره وا چې دی واحد به موجود وي د دوه په زیاتو باندې بدلالت کوي او د جمع چې کوم موضوع دی پای کې وي کبدی کې نو بیا جمع نه بلکې اسم جمع وي لکه قوم رهط دا خبره ونه وکړي چې د لفظ په اعتبار سره به دا مفرد وي او د معنا په اعتبار سره به دا جمع وي بیا په نون د تثنیه او په نون جمع کې فرق دی چې په تثنیه کې بنون همیشه لپاره مکسور وي او په دغه کې به نون جمع به همیشه لپاره مفتوح وي نون جمع همیشه لپاره مفتوح وي وې دین علاوه د څوم نور خبر شو خو د یادول په کې دا خبرې نن سبق منګه د اسم دویم نمبر تقسیم اغاز ذکر کو د اسم دویم نمبر تقسیم د تذکیر او تانیث په اعتبار سره ده یو د مذکر او یو د مؤنث مذکر دې ته ویل کېږي چې پای کې علامه د تانیث نه وي موجوده مذکر څه ته وایي هغه د رجل زید عمرو بکر او مؤنث دې ته وایي چې پای کې علامه د تانیث وي موجوده به علامه د تانیث په موجوده لکه فاطمه او طلحه علامات د تانیث په اسم کې سلور دي په اسم کې څه کوایو کنه چې په فعل کې غوتا سو په دې بل کتاب کې لکه چې تای مکسوره و پکې راغلي نون مفتوحه براغلي یا ساکنه براغلي الته په دای کې شو کنه صرف کې نو دلته کې چې کم بیانېږي نه دا د اسم دي دلته د اسم څخه بیان نه الته فعل څخه بیان چې په اسم کې پر نحو کې د اسم سره د ډېر زیات کار وي او د اسم په باره کې خبرې طریقې او هغه چې کم دي هغه د فعل په باره کې زیات خبرې کوي صرف والا نو دلته د فعل علامه چې شیدل د اسم دي نو د اسم په د تانیث علامات په اسم کې سلور دي نمبر 1 سره چې په اخر کې به تای مدور راغلی تای مدوره سره غلي لکه تای مدوره مثال تاسو په خپل باندې ځان لوي فاطمه طلحه حديقه مدرسه كراسه نور حديقه نور كلمه شجره ظلمه وای په مخه وای کنه دا خو تاسو درځي آسان دي الطريقه العصريه خو تاسو وای ها ویم نمبر د اسم علی د تانیث علامه ده الف مقصوره زائده
چې په کلمه کې الف مکسوره سره راغلی وي زائد راغلی وي نو دا به هم د تانیث علامه ده لکه ته حبلا ضربا نصرا و شربا قتلا او دریم نمبر الف ممدوده زائده الف ممدوده زائده لکه حمراء بيضاء زرقاء صفراء نو دا ټول نو د دې تانیث دا درې علامې دي ګان دا ظاهري دي کم دي تانیث کومه علامې دي تاء مدوره او الف مقصوره الف ممدوده د دې علاوه یو د تانیث کوم نه غجدا نای تاء مقدره تاء مقدره چې په کوم ځای کې راشي نو هغه بیا مؤنث سماعي دا سجدا راو باندې څور شي لکه ارزن د دې تصغیر اوریزتون نازي نو اوس په ارزن کې غډاریک په ارزن کې مخامخ دغه نشته نه علامه د تانیث نشته ده لیکن موږ په دې کې راته پټه ده ځکه دې اصل چې تصغیر د اوریزتون نازي او عین د دې اصل عینتون نازي نو په عین کې خو تانیث علامه نشته ده خدا به مقدر د پټه ده پکې پوه شئ نو په اسم کې د تانیث علامات دي څلور کم دي تاء مدوره الف مقصوره زائده الف مقصوره سره به خبره کوي ګوره چې الف مقصوره زائد وي او نمبر 2 نمبر 3 الف ممدوده زائده او تاء مقدره صحیح تاء مقدره چې لکه دا په ظاهر باندې ښکاري نه خو لګد پټه صحیح شو نه بیا د دې علاماتو په اعتبار سره د دې مؤنث دوه قسمونه دي د څه په اعتبار سره یعنی علامات به په موږ تخکاری یا بنخکاری دغه څلور علامات چې کوم وي نو کدا علامات به موږ تخکاریدلو جمع به وي دا مؤنث قیاسی دي او کدا علامات به موږ تنخکاریدل نو بیا به سوي چې دا سره مؤنث سماعي دي سره مؤنث سماعي نو دا قبل اولنی درې نه چې پکې موجود وي کنه د تاء مدوره او الف مقصوره او الف ممدوده کدا پکې موجود وي جمع چې دا څه شي مؤنث قیاسی دي او کدا پکې نه موجود دي نو موږ چې دا څه شي مؤنث سماعي پوه شئ وزه د مؤنث سماعي چې کنه د دې به موږ ته څنګه پته لګي لکه دا څه شی دی چې د مؤنث سماعي مؤنث قیاسي خو به موږ پیژنو دا لکه اوس ګور ته ځم چې شجرتون وایا نو شجرتون دا مذکر دی که مؤنث دی مؤنث دی تاسو څنګه پته ولګی دا او دا مؤنث سماعي دی که قیاسي دی قیاسي ځکه قیاس ویل کېږي عقل ته چې د عقل په سره دې پته لګي چې باخره کې سره راغلی او مؤنث سماعي چې بس سماع چې سماع سره تعلق ساتي اند عربونه بس څه اوریدل شوی چې عربیان دا مؤنث استعمالي پوه شئ نو یو څو ټکي دي لکه د جهنم چې څونه نمونه دي د شرابو نمونه چې څونه دي دغه شانته د هواګانو نمونه چې څومره دي ریح صرصر او دا چې څومره هم دي کنه نو دا به دغه تصنیع د مؤنث پوي او دغه شانته د شرابو چې څومره نمونه دي دا به دغه شانته د خزو چې څومره نمونه دي اگر چې په دې کې لکه تانیث علامه نشته لکه مریم او زنانه نوم دی په دې کې تانیث علامه نشته لکه دا مؤنث سماعي دی وایي د دې علاوه نار بئر دا هم چې د عربیان عین د دې علاوه نور ټکي دي نه دا عربیان مؤنث سماعي استعمالي بیا دا چې دا مؤنث سماعي چې کوم دی نو د دې څه پہچان شته او کنيشته ده نو د دې پہچان دار چې لکه د عربو کلام ته چې خلک سوچ وکي او قران مجید ته سوچ وکي نو د دې علماء کرامو 15 نخي جننده خودلې دي چې دا 15 وسجون موږ ته پته لګي چې دا مؤنث سماعي ده نمبر 1 هغه ته د مؤنث ضمیر ورته راځي څور ته راځي د مؤنث ضمیر ورته راځي لکه د والشمس وضحاها نو الشمس نه ندی ته ګوره وضحاها نو دا ها ضمیر د شمس ته چې نه دا دغه راجع ده نو دینه موږ ته پته ورګی دا چې الشمس نه دا سره مؤنث ده پوه شئ او نه قصره د مؤنث سماعي موږ څنګه پیژنو دا د پہچان 15 طریقې دي نمبر 1 سره چې هغه ته بدا مؤنث ضمیر راجع وي صبر راجع وي دویم نمبر دا چې دې تبا اسمی اشاره بل دې لپاره مؤنث استعمال وي اسمی اشاره بل څه استعمال وي مؤنث لکه الله پاک په قران مجید کې کله چې حضرت موسی علیه السلام دغه لاړو کوه تور د لاړو د الله دربار ته موسی علیه السلام سره پلاس کې همسا وا ها نو الله پاک ودو فرمایل ما
تلک بیمینک یا موسی اے موسی علیہ الصلوۃ والسلام صبر الاس کې پر خلاص کې دي سدي نو الله کې په الاس کې خداغه عصا وکنه همسا وا نو دا عصا دا مؤنث سماعي ده ویګه به معنی دریم نمبر دا ده چې دې صفت چې نه دا به مؤنث استعمال وي صفت به څه استعمال وي مؤنث تاسو مخکې دا خبره کړې ده چې د موصوف او د صفت په منځ کې پلس سيزونه کې مطابقت وي د موصوف او د صفت په منځ کې په څو سيزونه کې مطابقت وي پلس سيزونه کې مطابقت وي چې په یو وخت کې پکې څو موجود وي څلور کې دل ضروري دي هغه د سيزونه کم دي واحد تسنیه جمع پدې کې به وي واحد تسنیه جمع کې به وي او په تذکیر او تانیث کې به وي او په معرفه نکره کې به وي او په رفع نصب جر کې به وي اوس ګوره دا نفس واحده دوانه واحد دي کنه دوانه واحد دي کنه دوانه نکره دي کنه او دوانه مرفوع دي کنه اوس کته دا نفس جرنده مذکر له او واحده ته مؤنث له نو بیا خو مطابقت ناراضي مطابقت بیا ناراضي چې ناراضي نو موږ به وایو چې دا نفس جرنده مؤنث سماعي ده اته ته څنګه دوی دا مؤنث سماعي ده چې د دې ورستو چې نه دا صفت دغه ذکر شوی مؤنث استعمال شوی ده پوه شئ نو درې نه منګوي یو سره مؤنث ضمیر ورته راځي نمبر 2 اسم اشاره ولا صحیح استعمال وي مؤنث استعمال وي او درېما صفت به مؤنث استعمال وي څلورم نمبر دا چې بدی کې با په تصغیر کې به تا راځي په تصغیر کې به سره راځي تا مطلب دا کنه چې کله موږ د دې تصغیر جوړو د تصغیر جوړول طریقه تاسو ویل چې لولنه اربع مضمومي دویم به واو راځي دریم ځای به یا علامه د تصغیر راځي او بیا ورسره حرفونه واو راځي لکه دا عین د دې تصغیر راځي عجینه سره دي عجینه او د ارض د دې تصغیر راځي اوریزه سره دي نو چې په تصغیر کې اطاعت لاله نو دا د مؤنث سماعي علامه ده او پنځم نمبر دا دی چې دې تبا فعل مؤنث په فعل به مؤنث استعمال وي فعل به استعمال وي لکه الله پاک فرمایي فصلت العير ولما فصلت العير نو ته لګي دا عير دا مؤنث سماعي دی ولې ځکه چې فعل لپاره مؤنث استعمال دی اگر چې د فعل او د فاعل په منځ کې فصل نه وي نو که فاعل مذکر جو فعل ولا مذکر ولا لګيږي که فاعل مؤنث ولا مؤنث ولا لګيږي دلته د فعل لپاره فاعل د فاعل لپاره فعل مؤنث راغله او حال دا چې د دې په منځ کې دغه نشته د فصل نشته نو دا پته ولګي چې دا عید کې دا مؤنث ده او اوس مؤنث ده تا ته څنګه پته ولګي پته راته نه لګي خو عربی دې استعمالي جو مونږ چې مؤنث ده او مؤنث سماعي ده دا خبره به تاسو ته یې دا په دې کتاب کې نشته نه نو دا خدای یادولو خبره ده دې په ذریعہ سره به تاسو ته ډېر زیاته فائدہ مخکې کتابونو کې به ملاو شي چیرې دا مؤنث سماعي نه مؤنث سماعي پہچان په 15 طریقو سره کیږي چې یو به اې د مؤنث ضمیر راځي وي دویم اې د اسم اشاره مؤنث په استعمال وي دریم صفت به مؤنث وي ا نمبر 4 په تصغیر کې به تا راغلي وي او فعل به مؤنث استعمال وي دا خبره به تاسو ته یې د دې بعد د مؤنث دویم تقسیم دی خو هغه د ذات په اعتبار سره دی سبه اعتبار سره د ذات په اعتبار سره چاته سوال له یو مؤنث حقيقي او یو مؤنث لفظي دی مؤنث حقيقي څه ته وایي چې په مقابله کې مذکر حیوان وي جاندار وي حیوان یو شی دی او مؤنث لفظي چې په مقابله کې مذکر جاندار حیوان نه وي حیوان یعنی په مقابله کې مذکر جاندار نه وي لکه مؤنث لفظي لپاره مثال هغه ظلمتون دی د ظلمتون مقابله کې نور راځي او دا نور چې دا حیوان نه دی صحیح شولا او مؤنث حقيقي دا ګوره طلحه له نو طلحه د دې وس مذکر چې ته استعماله نو هغه انسان وي په یوه باندې لکه پوښوي نو د مؤنث مبارک ګوره موږ یو درې سلو خبرې وکړې یو موږ ویل چې د تانیث د تذکیر او تانیث په اعتبار سره د اسم دوه قسمونه دي مذکر مؤنث او د مذکر مؤنث تعریف یو کو داغې نه بعد د تانیث علامات منګوي او بیا پاږي کې منګه د مؤنث قسمونه او په قسمونه کې په ځمن کې منګه د مؤنث سماعي داغي پہچان ویل او بیا داغې نه بعد د مؤنث دویم تقسیم د تانیث دویم تقسیم چې هغه د ذات په اعتبار سره دی هغه منګوي مؤنث حقيقي مؤنث لفظي پوه شئ دا دویم تقسیم ختم شو دریم تقسیم هغه د اسم چې نه هغه د تعریف او تنکیر په اعتبار سره د اسم د تعریف او تنکیر په اعتبار سره دوه قسمونه دي یو د معرفه او یو د نکره معرفت ته وي چې په یو خاص شیز یا په یو خاص ځای باندې دلالت کوي او نکره دي ته وي چې په یو عام شیز باندې دلالت کوي پوه شئ په غیر معین شیز باندې دلالت کوي معرفه په معین شیز دلالت کوي
او نکره په غیر معین څه دلالت کوي بیا د معرفي جنن دا او قسمونه دي څو قسمونه دي او نمبر 1 دی اسم ضمیر سره ضمیر تاسو ویل دي چې ضمیر څه ته وایي چې هغه په متکلم مخاطب او داسې غایب باندې دلالت کوي چې دا غي ذکر مخکې شوی وي او ضمیر دا هو ما یوم انا نحنو دا ټول ضمیر دي نمبر 2 اسم اشاره اسم اشاره څه ته وایي چې دا غي په طریقې سره چاته اشاره وکړل شي دا کم سوزونه دي هذا هذان ذالک اولئک وغیرہ نمبر 3 دی اسم موصول سره اسم موصول څه ته وایي چې هغه د خپل وروستنی جملې نه با د وروستنی جملې نه بغیر جز د جملې نه جوړیږي چې څو پورې وسره دا وروسته جملې ته صله ویلېږي سره ویلېږي نو موږ چې کله اسم موصول ته وایي چې دا د صله نه بغیر یعنی د وروستنی جملې نه بغیر جز د جملې نه جوړیږي د وروستنی جملې نه بغیر جز د جملې نه جوړیږي پرې پوښتنه او نمبر 4 چې نه هغه علم چې هغه د یو خاص سیز او یازيږي نوم وي لکه ته عمر بکر او دا او پنځم نمبر چې نه هغه د معرفه معرف باللام مطلب داره نو معرف باللام مطلب داره چې یو لفظ هغه نکره وي لیکن د الف لام په ذریعہ سره هغه معرفه شي لکه رجل دا نکره ټکره خو کتب کله الف لام ولګي نو دا الرجل دا معرفه شو نو دې ته لګي معرف باللام یا دغه شانتي کتاب ټکره نو کتاب دا خو نکره ټکره لیکن کله چې په دې معنی الف لام ولګي او د الکتاب نو الکتاب چې نه دا معرف باللام شو او چې معرف باللام شو دا اوس معرفه شولا ان چې الف لام په ذریعہ سره معرفه ګرځیدلې وي پرې پوښوي او نمبر 6 چې نه علي معرفه به اضافت مطلب دا دی چې یو ټکی نکره وي او په دې سيزونو کې په دې پنځو کې یو سستا هغه راجع وي هغه ته نسبت شوی لکه ته غلامه نو غلام خو په خپل باندې نکره ټکره لیکن چې کله د دې غلام اضافت ضمیر ته وشو جدا بیا نکره د معرفه شو یا ته کتاب نو کتابن خو نکره ټکره خو چې کله د دې نسبت ته ضمیر ته وکي او ته کتابونه یا کتابي نو دا کتاب څه شو معرفه شو دا معرفي کم قسم ده معرفه به اضافت یا اسم اشاره ته نسبت وکي لکه ته کتاب هذا غلام هذا پوښي لکه په یوه باندې امراه هذه دا یا اسم موصول دی نسبت ته وکي لکه ته غلام الذي ضربك دا غلام چې ته والی ها یا علم د اضافه شي لکه غلام زیدین غلام بکرین وغیرہ په یوه باندې او اوم نمبر دی معرفه بالنداء دې ته ویل کېږي چې هغه یو لفظ نکره وي لیکن د حرف ندا په ذریعہ سره هغه معرفه شوی لکه یا رجل نو رجل اصل کې نکره ده لیکن د حرف ندا په وجه باندې معرفه شوی نه پوښوي نو موږ له یو ټکه سوکرا کی چیر دا وګورئ چې دا معرفه ده کنه کېره ده نو دا غیر پہچان اسانه طریقه ده چې دغه معرفي په اقسامو کې وګورم کله معرفي په اقسامو کې وځخه کنه وجوړ کېره وي د نکری او عظیم شان نه خداله چې د دې په اخر کې بخا مخاتن وینځ غلي په اخر کې به سره غلي خدا د چې لکه عام اسمي کوس دا دغه کنه عالم نو عالم کې بیا دا نه خنشته نه هغه زیدون ده عمرون ده بکرون ده نو زیدون عمرون بکرون دا خو دغه ټکی دي معرفت ټکی دي او ته چې لکه ما د غو دی ویلو چې نه تنوین په اخره کې راغله نه هغه دغه وی نه کېره وي نو دا د عام الفاظ خبره ده عالم خبره نه ده څه خبره نه ده دا عالم خبره کا عالم نو بیا باغی کې تنوین نازي او کنه راځي عالم دغه چې یو خاص دي یا یو خاص زینومي ته نو ما په خبره باندې پوښښ ها جی بیا دریم نمبر تقسیم دا معرفه او نکره مونږ ویلې معرفه چې په خاصه دلته کې نکره چې په غیر معین څه باندې دلالت کوي او د معرفي دغه قسمونه دي ضمیر اسماء اشارات اسماء موصولات اعلام او معرف بالله معرفه به اضافه او معرفه بالندى دا نور دوه قسمونه خو بالکل آسان دي یو دغه اشتقاق عدم اشتقاق په اعتبار سره جامد مصدر مشتق دي نو دا په صرف کې تاسو مکمل ویلي دي چې جامد هغه ته وایي چې نه ډېر چانه روغ نه د نسوک جوړیږي دا په کتاب کې نشته خو جو د کم ترتیب چې موږ شروع کړل هغه کې موږ وایو جامد چې هغه
نه چا نه جوړي نه چا نه جوړيږي مصدر چې په خپل نه چا نه جوړو و دون د دین نور اسماء مشتقات لندا جوړيږي او مشتق چې هغه د دې مصدر نه راوتلې بیا مشتقات چې نه دا 12 اقسام 12 قسمونه دي شپږ افعال مشتقات دي او شپږ اسماء مشتقات دي دا غي ذکر په صرف کې شوی دی اسم فاعل اسم مفعول او غیره وغیره پوه شو به معنی ها او پنځم تقسیم هغه د اسم کېږي اسم متمکن غیر متمکن جو په دې کتاب کو خود دل کې اوس په دې بس معرب ده او بل کې بل ترتیب چې موږ شروع کړل نو پای کې په دریم باب کې ان شاء الله دا ورازي نو دغه د اسم پنځه تقسیمونه پوره شول چې د اسم پنځه تقسیمونه دي عام طور باندې دا مکمل دي اوس دلته کې دلته کې لګوس دغه درې ذکر کړی دي جامد مصدر مشتق په صرف کې ذکر کړل دي او متمکن غیر متمکن رستو په معرب مبني کې ذکر کړل دي خو لکه ټوټل چې دا اسم کم تقسیمات دي نه سو تقسیمونه دي پنځه موږ کوشش کوو چې هر بدی طریقه باندې وو چې را کتاب صرف دغه یو کتاب زده کوي دغه یو خبر صرف زده کوي مې تاسو لکه دونه بشي چې تاسو بری نه وګه خدای پاک په روان کتابونو کې په پوهږي او دونه بشي چې تاسو د قران مجید ترکیب یا تاسو زده کولای شي احادیث مبارکو ترکیب دی یا تاسو ویلای شي دغه شانتي عبارت تاسو په دای کې به ویلای بشي ان شاء الله کوم مهنت یو کوم مهنت نه کوو جو بس زبستره شمو تاسو په ونه شي په دې باندې نو ګر دې سم پنځه تقسیمات وي اولنې تقسیم موږ د تذکیر ته دغه واحد افراد تعداد په اعتبار سره وي واحد تسنیه جمع بیا د جمع اقسام به موږ را کوش کړل چې جمع سالم او جمع مکسر بیا د جمع سالم اقسام را کوش کړل جمع مذکر سالم مؤنث سالم بیا د جمع مکسر دوه قسمونه قلت کثرت او کثرت بیا موږ را کوش کو د منتهى الجمع غیر منتهى الجمع ته بس دویم تقسیم د مذکر تذکیر او تانیث په اعتبار سره دوه قسمه دي مذکر مؤنث او مذکر کې باس نشته مؤنث بیا مؤنث په دوه قسمه دي قیاسی او سماعی قیاسی څه ته وایي سماعی څه ته وایي دا خبره موږ کړله او بیا د سماعی د پہچان خبره تر موږ کړه په مینس کې به موږ علامه تانیث هم ذکر کړل او بیا د مؤنث دوه قسمونه لفظي حقيقي دا ذکر کړل بیا د تعریف تنکیر په اعتبار سره چې کوم دوه قسمونه دي معرفه او نکره هغه ذکر کړل او د معرفه اقسام او بیا جامد مصدر مشتق دا غي مکمل تعریفونه او اسم متمکن غیر متمکن ان شاء الله ورسره راځي اوس تدریب راوړو دې تاسو ټول لکان لپاره کار دې ګورئ چې دغه کوي تدریب کوي چې تدریب نه کوي تاسو او مشق نه کوي نو بیا هو اسه زما د ویلو بس فائدہ نه غدا دغه دي کنه واحد تسنیه جمع کې پرون شی وکنه ها دا ګوره مذکر او مؤنث کی تمرین د پیج نمبر 13 باندې ده چې مندر جزیل مفرد میں مفردات میں مذکر مؤنث کی نشاندہی کرے مؤنث کی قسمیں بھی متعین کرے نو دا ګوره په دې کې تطبیقي اجرا دا مطلب چې تطبیقي اجرا په دې کې مونږ کوو تطبیقي دي ته وایي چې لکه دا کم سبق جو مونږ د مذکر مؤنث سبق پکې ولګاو بیا خو معرفه نه کېره سبق مونږ جواب پکې لګاو او چې تفصیلی اجرا به د اول نه شروع کې اخر ته برسي ته کوم په یو لفظ به باندې تاسو به وینئ بس لکه دا هندون چې کنه هندون مذکر دی که مؤنث دی اوس دا مؤنث سماعي دی که قیاسي دی سماعي دی تا ته څنګه پته ولې دا سماعي دی علامات د تانیث پکې نشته او بل دا هندون چې دا سره لپاره استعماليږي دا خزه لپاره استعماليږي جو موږ وایو چې دا پوه شئ او دا هندون د مؤنث د ذات په اعتبار سره کوم څه قسمونه دي لفظي حقيقي دا پکې هندون پکې حقيقي دی که لفظي دی حقيقي دی خاجي بیا دویم نمبر ته دارون نو دارون دا مذکر دی که مؤنث دی مؤنث دی تاسو څنګه پته ولګی نه مؤنث سماعي قیاسي کې سماعي څنګه زګه چې دا دارون چې نه د اصل سره دي دویرتون سره دي تصغیر کی تا راځي مؤنث دویرتون مصر ها مصر دا مذکر ده دغه علامه دانش پکې نشته او حائز مؤنث ولي سماعي قياسي کې سماعي ولي د زنانو لاندې لیکلیم دی وای انسان کې نه اعضاء کې نام جو دو ہے یعنی که انسان هغه اعضاء کم چې دود ودی دود ودی نو هغه هم دغه استعماليږي مذکر استعماليږي دا مؤنث استعماليږي سیوای چن اعضاء کې لکه دا خدین دی اننګو ته وای او حاجب دی دغه ابرو نه باڼه دي ته ویلېږي د دې علاوه چې څومره د انسان هغه اعضاء چې دود ودی کنه نو هغه به مؤنث استعماليږي لکه یدین کفین وی اذنین او
دا دغه اذنین وخت ویل کی کنه وخت د مؤنث استعمال ده دغه چې هغه نمونه چې دوت ویل اوس ګوري چې څومره دي لکه خپې دي رجلون او یدون په دې من تاسو پوه شئ ها دا به تاسو نه بوکه کنه تاسو او دا لاندې ګوره قلن صوتون لیکل نو قلن صوتون مؤنث اسماعیل کله قیاسی ده قلن صوتون قیاسی ولا په اخره کې به سره غلره تای دانیس راغله ها جی اوس دا ډبل پیج راوړوي خلق الارض فی یومین نو بریګه الارض سره مؤنث ده کم مؤنث ده سماعی کم مؤنث ده وزمم يدك الى جناحك نو يد لاس ده کنا مؤنث سماعی زګه مونږ ویل چې دا د جمع سماغه یې چې کم دوت ودی نو هغه به دغه شان جناح هم ده لکه په دې پوه شو تاسو ها اوس دی اخوا پیج کې دریګه د مذکر د معرفه نه کېرو تاسو نشاندهي وکي نو غرابون نکره ده که معرفه ده نکره ولی ځکه چې د معرفي په اقسامو کې نشته ده او یثرب د ذهن ده مدینه مونږ جوړ نم ده معرفه او د معرفي په اقسامو کې عالم ده کراتشی معرفه علامه عالم ده عبیدی معرفه علامه معرفه به اضافت ده کنه دا عبید اضافت شوی دی یا د متکلم طرف ته انسان معرفه ده کنه کېره ده په اخر کې تنوین ناغله نه ده دا معرفه اقسام کې جبريل ولې نه کېره معرفه ها اوس ګوره ذاتي کوم کنه په اسحاق باندې ځا تفسیری اجرا کومه یو ټکی زم بیا په خپل باندې وای اسحاق دا ګوره لفظ ده ځکه چې اسقوتن یشتمل علی بعض الحروف ده د لفظ دوه قسمونه دي موضوع مهمل دا به موضوع ده ځکه چې معنی دار ده بیا له لفظ موضوع دوه قسمونه دي مفرد او مرکب دا به مفرد ده مفرد تبل نوم کلمه وي ځکه چې دا یو لفظ دی عبارت بندلات کوي او د کلمې درې قسمونه دي اسم فعل حرف دا به اسم ده ځکه چې خپل معنی ورکول کې چاته محتاج نه نه او د دریو زمانو نه به زمانہ نشته نه بیا د اسم تقسیمات دي د اسم علاماتو کې بګدل کې دا عالم ده اسم په علاماتو کې بګدل سره عالم ده او د مصنوعي جوړېدو صلاحيت پکې ده خاجي بیا د اسم پنځه تقسیماتو کې اولنې تقسیم د واحد تسنیه جمع په اعتبار سره دا واحد ده بیا چې کله واحد نو بیا به جمع تمرین په پکې نه کوو ځکه چې جمع غباله کو چې کله جمع یې کنه نزوب ده دویم تذکیر او تانیث په اعتبار سره مذکر ده ځکه چې د تانیث علامه پکې نشته ده او د تعریف تنکیر په اعتبار سره معرفه ده او د معرفي په اقسامو کې عالم ده بیا به جامد مصدر مشتق جامد ده ځکه نه چانه جوړ نه ته سوق جوړیږي او په اسم متمکن غیر متمکن اسم متمکن او کدا تاسو ونه کوي دا سلورم پنځم نمبر خبره چې کوم موکله اسم متمکن غیر متمکن جیبا حاجی وستو بخپل باندې په ترابون باندې ورشي ترابون لفظ ده ولی بیا موجوده ولی معنی دا لفظ ده بیا لفظ موجود بل مسوي لفظ موجود بل مسوي مستعمل د لفظ مستعمل څو قسمونه دي دوا کم دي دا بګه مفرد ولې ده مفرد تبل مسوي کلمه د کلمې څو قسمونه دي درې کم دي اسم فعل حرف دا بګه اسم ده علامه د اسم بګه د اخره کې تنوین ده په اخره کې د اسم اولنې تقسیم د څه په اعتبار سره ده افراد په اعتبار سره د اسم څو قسمونه دي درې کم دي دا بګه واحد ده دا بګه بیا دا اسم دویم تقسیم د څه په اعتبار سره ده د تذکیر او د تانیث په اعتبار سره د تذکیر دا بګه مذکر ده که مؤنث ده ترابون مذکر ده که تانیث علامه پکشته تانیث علامات پکشته ده او په معرفه نه کې راګه ولې نه کې معرفه ده حسنه نکیره دا سوچ وته کو ګوره دا ځان څوک نه جوړي چې راګه دا ګوره معرفت او دا نکیره نه نه ته سوچ کې او سوچ بداله کې چې کله دا سبق یادي چې سبق ته یادي نو ته سوچ وکړي چې را دا خو لکه چې معرفي په اقسام کو جو معرفه به چې په معرفه په اقسام کې نو کوم طرف معرفه جوړه
نو تراب د معرفي په اقسام کېشته د معرفي کوم اقسام دي لولنه په کې وګورئ ضمیر ده دویمه اسم اشاره ده اسم موصول نشته علم نه ده او بلو معرفه د معرف باللام نه ده او معرفه به اضافت نه ده او معرفه بندا نو چې نه نو به خامخ بیان کوي چې معرفه ونو خامخ او بدیږي یو به وي او بیا په جامد مصدر مشتق په اعتبار سره جامد ګوره مشتقات دي کنه هغه بالکل اسان دي یا به اسم فاعل یا به اسم مفعول یا به صفت مشبه اسم تفضیل به او تاسو پیژندل دي کله غنو بیا ځان دا خامخ جامد وي اکثر اسماء جندا جامد استعمالي وي او بیا اسم متمکن غیر متمکن کې متمکن نه نو ان شاء الله تاسو بیا په خپل باندې بیا ځان لوګي خدا اخر ته راشي الہتکم باندې وکي ز الہتون تاسو کم ځای یو وړه راشي بیا بځي الہتون با لفظ الہتون لفظ ده کنه ده لفظ ده دی مخکې موضوع ده بیا او مستعمل هم ده او بیا مفرد مرکب کې زر دروای په مفرد اسم فعل حرف کې اسم ده علامه الہتکم اخرنه ټکره هذا الذي يذكر الہتکم الہتکم کم ده الف لام الہتکم الہتکم تاسو خدایان مضاف نه مضاف الہت مضاف ده کوم مضاف له مضاف ده بیا د اسم په تقسیماتو کې ولنه تقسیم د واحد تسنیه جمع په اعتبار سره الہتون ولی الہتون واحد ده خدایان خدایان تاسو جمع ده بیا د جمع په اقسامو کې جمع سالم لکه مکسر ده جمع مکسر کې قلت کثرت کې کثرت تا او په کثرت مندال جمع غیر مندال جمع کې غیر مندال جمع ده بیا په مذکر مؤنث کې الہتون مؤنث ته او سماعي قياسي کې ولي سماعي ير الہتون تاسو نه قياسي دي ځکه په اخره کې به سره الله تا راغله او بیا په معرفه نه کې راکې معرفه او قسم د معرفه معرفه به اضافت او جامد مصدر مشتق کې جامد ده او متمکن غیر متمکن کې متمکن ده دا بیا چې کنه دا به وکړي ځان ان شاء الله السلام علیکم